د شب بارات په باره کې خلق وایي چې په دې کې قرآن را نازل شوی دی، حالانکه د دې هیڅ حقیقت نشته. قرآن کې خو الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر، ما په لیلة القدر شپه کې قرآن نازل کړی. بعضې خلق وایي چې جی په شب بارات شپه باندې خلق روجه ونیسي نو دومره اجرونه دي. دا چا ویلي؟ نبی علیه الصلاة والسلام خو ښودلي دي چې د زیارت په ورځ او د پیر په ورځ روجه ونیسئ. بله بعضې خلق دا وایي چې په دې شپه باندې عمر، رزق او څوک مړه کېږي څوک ژوندي کېږي دا لیکلی کېږي، حالانکه موږ او تاسو بار بار اورېدلي دي چې الله رب العزت د دنیا د جوړولو نه 50,000 کاله مخکې هر څه لیکلي دي. نو بیا دې شپې ته پکې ضرورت څه شو؟ اصل کې علامه ابن عربي رحمه الله په قرطبي کې لیکلي دي، فرمایي وی په دې کې داسې صحیح روایت یوم نشته، بلکې هغه خو دومره پورې فرمایي فقد اعظم الفریة علی الله، وی هغه څوک چې په الله دروغ تړي دا ډیره لویه ګناه ده. نو فرمایي په دې کې یو صحیح روایت هم نشته. علامه ابن کثیر رحمه الله هم فرمایي نو په دې کې روایات صحیح هم نشته چې څومره دي ټول ضعیف دي.